اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی عیش رسول الله صلی الله علیه وسلم. باب د بیان د هغې حدیثو کې چې راغلي په باره د زندګۍ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. عیش مصدر دی د باب ضربن، عاش یعیش عیشن، عیش گزاري ته وایي، ژوند تېرول. او هغه څه ته هم وایي چې په څه ګزاره کېږي، د کور سامان، د خوراک څښاک څیزونه، د ژوند سره تړلي چې کوم اسباب دي، دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څنګه و. دا مخکې هم یو ځل ذکر شوي او دا دویم ځل دی. تاسو خیال دی که نه؟ دې کې دې خبرې ته اشاره کوي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د عیش او د زندګۍ دا تنګي چې وه دا اختیاري وه، دا غیر اختیاري نه وه. یعنې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپله خوښه باندې دا غوره کړې وه چې زه دې مطلب زما زندګي دې داسې خدای ورته ویلي وو که دا دې خوښی د بطحا دا غر به درته د سرو زرو کوم. دی وایي نه، دا مې خوښه ده چې کله یو ورځ وخورم شکر وکړم او یو ورځ ونه خورم صبر وکړم. هلکه پرې پوه شئ، دې ته وایي تارک الدنیا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه او د دین بزرگان دا تارک الدنیا و، دنیا یې پرېښې وه او تارک الدنیا غټه درجه ده، نه دا چې متروک الدنیا. مونږ تاسو سره چې څه نشته د دې دا معنا نه ده چې زمونږ نه ده خوښه، که راته میلاو شوه نو بیا ورپسې منډې وایو. نو مونږ دنیا پرېښي یو، دا نه چې مونږ دنیا پرېښي، چې راشي او مونږ یې پرېږدو نو دا کمال دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندگی تنگه او دا د اختیار وه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه عليه ثوبان ممشقان من كتان فيتمخط في أحدهما فقال بخ يتمخط أبو هريرة في القتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى النبي جنوبا وما بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی محمد ابن سیرین وی مونږ د ابو هريره سره او د دوه کپړې اچولې ممشقانې چې رنګ شوی وي په مشق. مشق یو د سرې خټې د سرې خاورې رنګ و، هغه وخت کې ډېر مقبول و. کپړې ته به سوربخون رنګ هم ورکړه او خوشبويي به ترې هم ختمه. ومن کتان د کتان و، کتان دې وخت کې خو بېل شی دی او هغه وخت کې به خدای خبر چې څنګه و، خو نرمه کپړه به وه قیمتي په هغه وخت کې کتان. نو د کتان کپړه وه او ممشقه وه. ممشقه معنا رنګ شوې وه په مشقو، مشق. نو فیتمخط فی احدهما، ابو هریره پوزه سم کړه په یو کې، فقال ویل بخ بخ. دا تعجب کلمه ده، تعجب دی. یتمخط ابو هریره فی کتان، ابو هریره کتان کې پوزه سم کوي. لقد رأيتني، ما ځان لیدلی، خپل زوړ وخت یادوي، ما ځان لیدلی و اني لاخر، او زه چې کوم دی دغه ومه بېهوشه به وم. خر یخر د ضربن بېهوشۍ ته وایي. فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة،
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د منبر او د عایشې په منځ کې به زه بېهوشه پروت وم. مغشیا علی، بېهوشي به راغلی وه په ما باندې. فیجیء الجایی، رابغه یو راتلونکی مسافر به راتلل مېلمانه کړه. نو فیضع رجله علی عنق، هغه به خپه زما په دې مرۍ کېښوده. دا د میرګو علاج ګڼل کېده چې د میرګو علاج دا دی چې په دې مرۍ ورته خپه زور کړي. یورا د هغوی دا خیال و چې النبي جنونا چې په ما لیونتوب دی او میرګي دي. وما بی جنون، په ما میرګي نه و. وما هو الا الجوع، دا نه وه مګر لوږه وه، د لوږې نه به زه راپرېوتم. بل حدیث کې او روایت کې دي چې د ام سلمې او د نبي علیه السلام د منبر او د ام سلمې د کوټې په منځ تطبیق پکې دا دی چې د عایشې او د ام سلمې کوټې سره نږدې وي. کله یوې نه تعبیر کوي، کله د بلې. او بله دا نه ګورئ چې پراخي وخت راغی نو هغه زوړ وخت یې نه و هېر. دې کې موږ او تاسو ته یو تعلیم شه چې پراخي راشي چې هغه زاړه حالات هېر نه کړو. هلکه پرې پوه نه شوئ. محمود غزنوي ډېر ښه بادشاه تېر شوی او یو غلام او د هغه ایاز، هغه به د هغه به ډېر قدر کوو. د ایاز کیسې مو اورېدلې دي. نو ایاز به ډېر قدر کوو. نو د نورو وزیرانو ورسره حسد پیدا شي چې د ده قدر کوي او زموږ نه کوي. نو شیطاني شروع کړه. شیطاني کوي خلک که نه؟ نو شیطاني شروع کړه چې ده کې یو څو نقصانات. یو نقصان پکې دا دی چې ده څه پټ کړي دي او په دې دغه کې ایښي دي، دا بکس دی او دې ته تاله پرته ده او هره ورځ یې وګوري چې تورې شته که نه شته دی. څه قیمتي شی د بادشاه نه پټ کړی. بادشاه ته یې ویله چې غلا خو یې درنه کړې ده او په دې بکس کې دي. پوه شئ. بادشاه ورته ښځه صحیح ده وګورو که نه. بادشاه ورته ویلې دا وزیران دي چې ایازه دا کولاو کړه. ایاز کولاو چې کولاو یې که ویې کتل هغه د غلامۍ د وخت جامې پکې وایي نور څه خو به پکې نه وي. ویل نه، وایي دا دې څنګه ساتلي دي؟ نو وایي خدای تا ته ډېر عمر درکړي بادشاه. دا زه خو غلام وم او دا مې جامې وي او دا مې لباس او دومره قدر او قیمت والا سره دی. دلته رالم تا ما ته ډېر قدر راکړي. شاهي لباس مې اچولی، وزیر یم، ته زما خبرې ته غوږ دي. نو دا زړې جامې ما ایښي دا نه ورکوم. دې ته روزانه ګورم چې ما کې تکبر را نه شي، چې هغه زوړ حالت ما ته راغلی شي. تاسو په خبره پوه شئ که پرې پوه نه شئ؟ نو موږ او تاسو له هم پکار دي چې د غربت او هغه زاړه وختونه هېر نه کړو. هغه زموږ یادي پراخي به راځي، چې پراخي راشي نو د پراخۍ په وخت کې دا حالات یادول پکار. ورپسې شه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الزباعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولحم الا على ضفف. قال مالك سألت رجلا من اهل البادية ما الضفف فقال أن يتناول مع الناس. مالک ابن دینار وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی موړ شوی من خبز د ډوډۍ نه قط و هېڅکله ولحم او د غوښې نه الا علی ضفف مګر په میلمستیا کې. قال مالکون سألت رجلا من اهل البادیه، د باندې د یو سړي نه مې تپوس وکړ ما ضفف څه شی دی؟ فقال ان یتناول مع الناس، چې د خلکو سره یې شریکه وکړي. تاسو پرې پوه شئ. کور کې څه نه و، بار به چې صحابه و میلمه کوه هغوی سره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خیال و احساس ورسره و، ښه شی به یې برابر کړی و. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم که چېرته په مړه خېټه باغ خوړلي نو ټیک ده، دننه کور کې هېڅ هم نه پرې پوه شئ. تاسو کې پرې پوه نه شئ. ما جاء في قبر رسول الله باب دی په بیان د هغې حدیثو کې چې راغلي دي په باره د موضوع د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. موضوع خپې چې پکې پټي او د دې آداب دي. خیخ باب بوکې اوله
وچپی او بیا به قسم او مطلب دا په یوه موضوع کې به نه ګرځي. وبه قال حدثنا هناد بن الصالح قال حدثنا وكيع عن الحميد بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توزأ ومسح عليهما. نجاشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هدیه رالیږلې کړې وه. د دوو موضوع تورې وي، ساذجین ساده وي. لبسهما نبي علیه السلام واغوستلې، ثم توزع بیا یو دست وکړه ومسح علیهما، مسح پرې وکړه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أهدى دحية بن النبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن مغیره ابن شعبه وایي چې دحیه کلیبي نبي علیه السلام ته موضع هبه کړې، نبي علیه السلام واچولې. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة جبې هدیه کړې وه. فلبسهما دواړه یې واچولې حتی تحرقا تر دې چې دواړه زړې شي. وشي لا يدري النبي صلی الله علیه وسلم، نبي علیه السلام نه پوهېده ازکي هما ام لا، چې دا موضوع چې کومې دي دا ذبح شوي څاروي دي او که د غیر ذبح شوي. سرمنه ده خو د ذبح شوي سرمن ده، که خو دباغت دی چې د غیر ذبح شوي وشي خیر دی که. قال أبو عيسى هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پڼو مبارک د نبی علیه السلام پڼې عام معمول په پڼې و، پڼې به اچول. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبالان. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پڼې څنګه وې؟ د انس رضی الله عنه مې تپوس وکړ، قتاده وایي قال هغه راته ویل چې لهما قبالان، د دې دوه تسمې وي. هلکه پرې پوه شئ. اوس بولغه نشته، تاسو داسې به وایئ دا لاندې ځای داسې د دې ځینه داسې یوه راغلې وه، تاسو ما یوه د دې ځینه داسې تللې وه. هلکه تاسو په خبره پوه شئ. دوه تسمې وي داسې پوه نه شئ. تصویر کې هم نه ده لیدلې. وبه قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن الحذاء عن عبد الله بن حارثة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان متني شراكهما. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پڼو دوه تسمې وي چې دوه وي، شراکهما شراکان د دې دوه. تاسې پرې پوه شئ. ایمان ته وګورئ، دا دوه خو و که نه، دا یو داسې راغلی و، یو داسې دا دوه وو، والا شراک دې ته وایي. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن الطحمان قال اخرج الينا انس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالين قال فحدثني ثابت بعض عن انس رضي الله عنه. انس رضي الله عنه دوه پېپنې راویستې جرداوین چې صفا وي، معنا ویښته پرې نه وه، او لهما قبالان او دوه تسمې وي. قال فحدثني ثابت بعض عن انس انهما كانتا نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا معه قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك تلبس النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوزأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. عبید ابن جریج وی ابن عمر ته زه تا ګورم چې ته سبتي پڼې اچوې. سبتي هغې ته و چې تراشل شوي ویښتان ترې لرې شوي قطع شوي. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر.
ما نبی علیہ السلام لیدلی دی چې هغه شان پڼې به اچولې چې په هغې کې به ویښتانو ویتوضأ فیها فانا احب ان البسها زه ښه ګڼم چې دا واچوم. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن أبي صالح عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. وبه قال حدثنا أحمد بن معين قال حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن السدي قال حدثني عن من سمع عمرو بن الحريث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في لعنين مكتوفتين. نبی کریم صلی الله علیه وسلم می لیدلی و چې مونځ یې کوه په دوو پڼو کې مخصوفتین چې ګنډل شوي پیوند شوي پیوندکاري پکې شوي پوه شوې یعنې دا د هغې داسې ګنډې داسې دا ځایونه یې ګنډل شوي وو یو په بل شی ښودل شوی و هغې باندې ګنډ تېر شوی و. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا معه قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أن أحدكم في نعل واحد. نجزي أستاذ بيو بانك لينعلهما جميعا أو ليخبهما جميعا يعني دوار پنے واچے یا دوار پیوچ ویسے بھی یو دی چولی یو دی نیا چولی یو سره واسکټ کی خنخ کاری یا دی دوار واچے یا دی بابر بندو پوچ تاسو په خبره پیسې کې به وایي او دا باندې زمیندار خلک تاسو لیدلي سپلای نه وګړي او ساده کوګه چولې ډېر بد نه ښکاري الکترې دی. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد نحوه. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى قال أخبرنا معه قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني نبي زمان کړی د چې سړی خوراک کوي یعنې رجل بشمالي په ګس لاس او يمشي بنار واحده او یا په یوه پاڼه کې نال مؤنث سماعي دی ګورئ کله صفت کې تا راځي او کله نه راځي. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك نحوه وقال أخبرنا إسحاق بن موسى قال أخبرنا معه قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزل کله پنیا چې یو ستاسې نو خی باندې د شروع او چې کله وباسي نو په ګسه د شروع فلتکن الیمنا شیبه خی پنا اولها اول بشي تناولون اغسطو کې و آخرهما تنازعون او په آخره کې بشي رسنه ویستو کې په آخره کې شي. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أشعث هو ابن أبي الشعثاء عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الطعام مسجد. نبي اسلام بخي طرف نشروع وحواله تسوبه چې طاقت مو دې ترجلي په سرګه منځولو کې وتناول په پانو اچولو کې وتهوري او دس کی وبه قال حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال أنبأنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر. النبي الإسلام د پانوم دو تصمیم او د ابو بکر د پانوم دو تصمیم او د عمر علم واول من عقد واحدا او اول چې دای وګرځولې دا دوه یو عثمان رضی الله عثمان زمانه کې بیا دوه نه یو شو دا نه د عثمان بدعت وکړو دا د زمانه خبرې ترقی وشي شریعه بدل را بدل شي اوس څنګه بوټان دي موږ د مصالې بوټان خو کول چې واړو پلاستیک بوټان څه دي پلاستیک اوس څومره قیمتي خلک را پیدا شي نو د پلاستیک چپړې به یقین ورته وکړي مې څه دی دا به بیا چې نه بیا وروتلې سپکې اوسم سره اوس قیمتي چپړې خلک اچوي او دغه کوي نو زمانې سره عثمان رضی الله عنه اشاره دي ته وکړي چې دا وخت خبرې دي تاسو ضروري نه ده که هغه وخت هغه رواج اوس دا رواج دی یوه تسمه یې داسې وایي داسې وایي نه شي یوه غټه وه که نه دلته به ولګېده ورته داسې او داسې ورته
دا بدل دا وګڼل چې دا د تقوا به پکول نه ستاره که پوه نه شي داسې